د موبایل د لایټ د سکرین سترګو باندې اثرات شته خو نسبتا کم دي او ماشومان به نسبتا په دې خوشاله وي چې موږ ورته وایو چې ډېر زیات اثرات پرې نشته خو البته چې د نږدې نه کار کوي که نه د ماشومان خو چونکې چشمې یې ډېر نږدې نه کوي د دې وجې نه او هماغه شی چې که نږدې کتاب هم لولي هغه اثرات پرې شته هغه که ډېر نږدې نه ګوري نو قدرت سیستم داسې چې هغه سترګو پاور قدرت په خپله سیوا کوي د ضرورت بیس باندې د ضرورت دی نو هغې ته وایي مایوپیا او دې باندې چې کوم ریسرچ چې و هغې ته به وایي هانګ کانګ مایوپیا. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الب خان شیرپای ما په څنګ کې مې موجود دی یو ډېر ستر شخصیت چې د تورنزو سیمې سره تعلق ساتي. په 74 کې دوی میټریک کړی دی، په 74 کې زمونږ ضلع ټاپ کړې وه او نن هغه ټیم کې چې د ضلع ټاپ کړې ده نن د پښتونخوا نه بلکې د پاکستان د سترګو لوی ډاکټر چې کوم دی هغه حسابېږي او دی ګرانو کتونکو ډاکټر میرعلي صاحب دلته د پي سي د سوري لاندې او بل تحسین ماما چې کوم دی نو زورور هم دی او کله کله هغه پسې مونږ خبرې هم کوو خو زمونږ وړي نو هغوی ته مو وایي چې ډاکټر صاحب نه به ټیم اخلو او دله به ځو خو بیا هغه وایي چې نه موقع نه پیدا چته که په هغوی باندې دومره رشي خو تیاره ده چونکې عارف صاحب هم راغلی و سابقه ډایرکټر پی ډي اے نو ډېر لوی تقریب وشو به طور میلمانه راغوښتي شوي وو زما چې کله دوی تقریر اورېده او هغه سټارټ کې چې بس ما ته پته خو نه وه چې میرعلي صاحب به څوک وي داسې لیده کاته شوي نو ډېر زیات خوشحاله شوم خواهش مې څرګند کړ چې زموږ په ضلع 400 کې داسې خلک هم شته دي نو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکړو 74 کې میټریک هغه ټیم کې مو د ماشومانو نه تپوسونه کول څه به جوړېږي ډاکټر به جوړېږم نو تاسو ما هغه ټیم کې دا سوچ تقریبا او بالکل مونږ به هغه وخت کې چې کوم مونږ سره ملګري وو اوس خو ډاکټر دی خلیق الرحمن نسیم وکیل دی زمونږ به یو بل سره یو نور محمد نوم یې و ډېر ښه قابلان ماشومان چې خپلو کې مقابلې وي چې په کلاس کې زما مارکس ښه راځي د بل به راځي نو ما خیال یم دا او هغه پازیټیو کمپټیشن و یو بل سره تعلق هم و دوستانه به یو ځای به سکول ته تلو تورنزو های سکول ته نو دا ښه وه چې ما خیال دی زما نه مخکې دونه زیات پکې مارکس نه راغلی زما نه وروسته چې هم زما کشر ورو او بس د خدای فضل و دا اوس ډسټرکټ سیاست کې ډاکټر صاحب موږ د خپل پیدایش نه 14 کاله مخکې تلي یو ستاسو دا خبرې کوم چې تاسو هغه ټیم کې میټریک کړو بیا پکې نو مخکې چېرته لاړې د هغې نه میټریک نه پس خو لاړو ایډورس کالج ته او نو هغې کې اف ای سي مې هغې ځای نه وکړه پري میډیکل بیا خیبر میډیکل کالج ته لاړم 15 کاله هلته او جاب دپاره لاړم ابټاباد ته هغه وخت کې به د میډیکل کالج خپل ابټاباد کالج شروع شوی لا نو ډاکټران یې نور وتی نو موږ به دې ځای نه یو 15-16 ډاکټران ته په شوق لاړو هلته نو حجاب مې هغې ځای نه وکړو بیا رالم ریډنګ کې مې د آی سپیشلایزیشن شروع کړ نو 1990 کې بیا زه چې د سترګو سپیشلیست شوم هغه وخت کې موږ ته ممبرشپ وایو ایم سی پی ایس دا کالج اف فزیشن اینڈ سرجن کراچۍ کې چې ټول پاکستان لپاره ایگزامیننګ باډي ده او ټریننګ نو هغې نه ما وکړ او بیا زه لاړم 2.5-3 کاله اکوړه خټک سترګو هسپتال دی نو ماشاءالله اوس ډېر مشهور دی زه د هغې لومړنی او واحد ډاکټر وم فرسټ سرجن نو 2.5 کاله چې هلته لوکل ډاکټران هم 2 کسان رالل مونږ ته مونږ ټرین کړ نو زه ترې نه واپس بیا ریډینګ ته رانه زما پوسټنګ له ریډینګ کو او روزانه به تقریبا هلته تلم موده مې هلته تېره کړې وه نو مونږ دروازې د شپې اپریشنونه کول نو ماشاءالله هغه هسپتال هم ډېر اوس ښه اسټابلیش دی او هغې نه پس له ریډینګ ته واپس رالم بیا مې فیلوشپ وکړو پای کې دا ممبرشپ وي بیا فیلوشپ وي د هغې نه پس هلته موقع میلاو شوه هالینډ نه مې ګرانو کتونکو وخت مختصر دی خو ډاکټر میرعلي صاحب موقع نه به پیدا وچته کو انشاءالله زه به دوی سره تفصیلي انټرویو کوم د دوی په دیره کې یا کلینیک کې وخت به ضرور راکړي ځکه چې زمونږ 400 وال یو کشران یو خو ګرانو کتونکو لکه د ټول پاکستان د پروفیسرانو د آی پروفیسرانو ډینز په دې باندې د محکمه صحت دغه سټوډنټان پېږي چې ما سره څنګ کې موجود دي میرعلي صاحب نو الله دې ولې نوره ترقي هم ورکړي والله دې راته دغه شانتې دې ټایم کې خو زمونږ دا دی چې 14 کاله وروسته پاتې شوي پیدا شوي او ډاکټر صاحب زمونږ نه الحمدلله ښه جوش ښه جذبه کې ښه ټیک ټاک خو دا پړه خوشحاله دي خوشحاله په دې چې مو دې تقریب کې اورېده چې د هغه سټوډنټان چې غریبانان دي سکالرشپ دي قابل دي زما ورته ضرورت دي د پیسو د تعاون د مالي
دا الله سره تجارت دی هر وخت دا نه چې صرف ځان پیسو ماشین جوړ کړی وي نو د هغې په وجه باندې ډاکټر صاحب دغه صحت او دغه اندازې چې کوم دی نو خو حلوي. ډاکټر صاحب موږ په دا دوړه ډېره زیاته شوې ده که نه د سترګو ته دا ګرد و بار نو په دې راته لږ داسې څه به دغه راکړي چې د دې به څه احتیاط به څه کوو. دوړې ګرد باره کې خو دا ګرد چې ساه د پاره ډېر تکلیف ورکوي په سترګو باندې مسره شته او خاص کر ماشومانو باندې دا کوم چې 4-5 کالو ماشومان دي دا د ګرد نور او د هوا کې چې نور د الرجنز ورته وي یا پولنس د بوټو سره تعلق دی نو دغه ټول چې یو ځای کې نو دا ماشومان یو خاص قسم الرجي کوي. تاسو ماشومان کتلي چې د 4-5 سال نه والي 10-12 سال دغه وخت پورې او دغه مرض چې یو ځل شروع شي بیا 10-12 سال وي نو اکثر زمونږ پکې مریضان یا مور پلار دا وایي چې یاره دوی مې فلاني ډاکټر نه راوړه یو هفته لس ورځې میاشت کال خو هغه له 70 کاله د هغې خپل ټایم دی نو هغې ته موږ دا وایو چې تاسو د دې ګرد د وجې نه هغې ته سپرینګ کټار وایي دې سپرلي کې اکثر کېږي سپرلي سره تعلق وي او دغه دوړه دې ته او نور نقصان کوي سترګو ته. قدرت دا سیستم پیدا کړی چې څنګه زموږ دا دغه دي که نه آیلټ چې ہوتی دا پپوټې دا چې بندېږي کولاویږي دا هم داسې لکه د ګاډي شیشې د پاسه وایپر اوبه هم پرې راځي دې خپل په هر یو پاس او لاندې ځای کې فوارې هم دي هغه پې اوبه را پرېږدي دا لمدې پړک هم وایي سترګې دا هغه ان سوي چې کوم شی دی همدغه شی دی پیدا کوي نو دی هر ځل یو منټ کې دا څو ځله 15-20 ځله دا قدرت سیستم داسې دا صفا کوي خو که بیا هم دوړه زیاته شي همدغه الرجي وشي خاص کر دا ماشومانو ته کېږي نو هغې ته له 12 کاله پورې او موږ هغې ته دا وایو چې تاسو دوی کموئ زیاتوئ خو بندوئ به نه دې دارو سره دا مکمل ختمیږي نه د ده تکلیف به کم وي د دې دارو مستقل استعمال سره نقصانات دي 4 ځله چې 5 ځله چې نو کال بیا چې وایي چې سترګې ړندې کړي دارو ړندې کړي هغه ته سټیراید دی نو دغه سره تعلق ډېر دی بوډاګان البته دی چې هغه د دوړې په نسبت نور ته زمونږ مخکې مشران چې وو نو هغه خو به ټول سار راپاڅېده بل څه کار به نه وو مخامخ خو نور ته کېناستل ویل راځه کېنئ نور ته ای به پیتاوي ته کېنو که نه پیتاوي به ته وي نو هغې د هغې په سترګو بیا وروسته چې 50-60-70 سال ته ځي که نه نو د هغې سترګه رټنا باندې ډېر غلط اثرات دي نو کوشش دا پکار دی چې نور ته مخامخ کتل او سیده نیغ نه او کېناستل دا د هغې چې کوم ریز دي الټراوایلټ ریز هغه نقصان دي هغه په وروسته عمر کې کوي او دا ګرد دوړه خو دې کې اکثر موږ وایو چې ماشومان ګرد دوړې نه بچ کوي چې دغه الرجي ورته نه کېږي. ډاکټر صاحب دا موبایل استعمال ماشومان که نه لکه زمونږ بچي چې کوم دي نو هغه د موبایل نظر اوس کم دی په دې سر هر وخت دړ وي د موبایل د استعمال کارټون ګورم او دا ګورم نو کور ته چې لاړ شي نلته به نه موبایل والي سړی خو ټوله ورځ باري موبایل ته منې کولی نه شي نو آیا دې څه متبادل د موبایل د لایټ د سکرین سترګو باندې اثرات شته خو نسبتا کم دي او ماشومان به نسبتا په دې خوشحاله وي چې موږ ورته وایو چې ډېر زیات اثرات پرې نشته خو البته چې د نږدې نه کار کوي که نه د ماشومان خو چونکې چشمې ډېرې نږدې نه کوي د دې وجې نه او هماغه شی چې که نږدې کتاب هم نیولي هغه اثرات پرې شته هغه که ډېر نږدې نه ګوري نو قدرت سیستم داسې چې هغه سترګو پاور قدرت په خپله سیوا کوي د ضرورت بیس باندې د ضرورت دی نو هغې ته وایي مایوپیا او دې باندې چې کوم ریسرچ چې و هغې ته وایي هانګ کانګ مایوپیا هانګ کانګ کې چې پته ولګي چې ماشومان چې نو کتاب هغه وخت موبایل نه کتاب ډېر نږدې نیسي هغه ګوري د هغې د وجې نه پکې هغه اثرات پرې راځي او داسې د موبایل په خپله ډېر نقصانات نشته سترګو ته نشته ماشوم په سر باندې دړ دی دا د هغې دا اکثر د هغې ماشومان وي چې هغې ته چشمې پکاري او نه استعمالوي دې وجې نه چې ماشوم پیدا شي او سترګو کې 2-3 میاشتې یا 2-3 کاله کې دننه خوږوالی راشي دا یو نښه ده چې سترګې بازي که نه چې سترګې دې کله نه کله کږېږي دا یو نښه چې د ماشوم ته چشمې پکار دي او ځکه حکومت دا د سکول داخلي وخت کې دا ضروري کړی چې یاره تاسو دی له دا نظر ټیسټ کې ډاکټر نه څنګه ډرایوینګ دپاره او بیا راولئ هغې سره ډېره فایده کېږي چې دا او د بعضې هسپتالونو او د ګورمنټ دا سیستم چې اغېزي سکولونو کې ماشومانو چیک اپ کوي دغه اکثریت ماشومان د دې د دواړو سترګو یا اکثر د یو سترګې نظر کم پاتې شي هغې ته نمبر پکاري یو ماشوم ته اوس تاسو به زه ماشاءالله ټیک موږ ته نمبر نه پکار زموږ 0 نمبر دی خو باسې ماشومان پیدایش وخت کې یا 3 کالو وخت کې هغې ته عام طور ورته پلس وایي
+2 3 4 دا نمبر 4 5 نمبر پکار دی هغه نه استعمالي او چې هغه موبایل کار کوي د نږدې سټډي کوي هغه په سر بدل راځي په سر بدل راځي زیاتره قابل ماشومان ما لیدل چشمې چولي دا همدغه وجې چې دي د چشمې پکار وي بچو ته هم پته ني مور پلار ته هم پته ني چیکاپونه کوي بعضې وخت داخلي وخت کې مونږ ډاکټران هم بعضې داسې کوي چې واقف یې راشي یاره دا ټیسټ ورله پکار دی کالج کې داخله ده نو بس زر موبایل او دې سره سره نشته فارم ولا دستخط کوي بس ټیک ته خو داخله ده حالانکه دا یو ډېر ضروري سټپ دی که دا مس شي که نه کم ماشومان اوس په سلو کې به 2-3 ته پکاري هغه نمبر راته ولګي شروع نه نو د ډېر تکلیف نه بیا بچ شي صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو ډاکټر صاحب سره ډېرې زیاتې خبرې کیدی شي ډاکټر میر علي صاحب څنګه چې ما وویل د ټول پاکستان د آی پروفیسرانو ډینز او بیا په 74 کې ډاکټر صاحب ټوله ضلع ټاپ کوي په 1974 کې دا تورنزو سیمې سره تعلق ساتي بیا چې دویم پوزیشن څوک اخلي نو هغه بیا د دغه کور د ده رور وي نن د تورنزوال ګروپ ته وجې د تورنځی د FAC په وجه باندې د سوپیریر کالج د سجاد خان تورنځی په وجه باندې زموږ د یو ډېر ستر شخصیت سره ملاقات وشو تاسو سره هم پکې ډېرې مهمې خبرې وکړئ خو دا ده چې بیا موبایل به خو سکور شي خو موږ خو په دې یره کیو ډاکټر صاحب راته ده وي چې د موبایل نه دونه یره ترخه نشته دی چې سترګو نظر به لاړ شي خو د هر ماشوم په سترګو کې چېرته داسې فرق وي نو ټسټ کول پکار دي یا بده مرغه هغه په سرکاري سکولونو کې هغه ټسټ نه په پرایوټ کې هغه نشته هغه صرف برای نام قانون دی دا قانون دا عملي کول دي بیا ماشومان چې کم دي نو هغوی ته به د مخکې نه پته لګي چې د چشمو ضرورت دی خو د چشمو ضرورت نشته دا مې سره واده ده انشاءالله ګرانو کتونکو ستا چې څومره سوالونه دي د سترګو حوالې سره ډاکټر صاحب نه به انشاءالله د دغې جوابونه هم غواړو او دغه جوابونو سره کې به دې انټرویو هم کوو ډېره مننه خوشحاله